بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ریاض مخلص. نن موږ ډیسکس کوو ډیرایو فزیکل کوانټیټیز. د نه مخکې موږ بیس فزیکل کوانټیټی ډیسکس کړي، راځو ډیرایو فزیکل کوانټیټیز طرف ته. موږ مخکې لیکلي ډیرایو فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز هغه مقدارونه چې هغه د بیس فزیکل کوانټیټیز نه جوړ شوي دي یا د بیس فزیکل کوانټیټیز نه راوتي دي، داسې مقدارونو ته موږ وایو چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. English की definition दे the physical quantities defined in the term of base physical quantity. دا the book definition दे यानी अगा quantities چې موږ د base physical quantities په توسط سره discuss کوو define کوو نو دې ته موږ وایو چې derived physical quantity. دې نه راځي د خپل definition کومه د quantity which are emitted from the base physical quantities. هغه مقدارونه چې هغه د بیس فزیکل کوانټیټي نه راوتي دي د هغې نه اخذ شوي دي نو داسې کوانټیټیز ته موږ وایو چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دپاره هم یونټو ضرورت دی. نو یونټ به څنګه یونټ موږ داسې ډیفاین کوو. د یونټ which are made of combination of base units by multiplying or dividing. هغه یونټونه چې موږ د بیس فزیکل کوانټیټي کوم یونټونه هغه خپله منځ کې ملټیپلای کوو یا ډیوایډ کوو نو د دې ریزلټ کې چې کوم نوی یونټ جوړیږي دی ته موږ وایو چې ډیرایو یونټس. اوس موږ ټیبل طرف ته راځو. موږ ډسکس کوو چې د بیس فزیکل کوانټیټیز د ډیرایو یونټ سره څه تعلق دی، خپله منځ کې د دې کمپیریزن کوو. ټیبل طرف ته راشئ. ټیبل of derived physical quantities. دې کې موږ سره یو کوانټیټیز نمبر بای نمبر تاسو ته ډسکس کوم. ټولو نه اول موږ سره ایریا دا د دې نومونه دي، دغه ورسره سمبل دي او ورسره د هغې یونټ نوم دی او د یونټ سمبل دی. فرسٹ اف آل موږ سره دی ایریا. ایریا وایي لینت، لمبای ضرب چوړای. یو څیز موږ اوږدوالی معلوم کړو، پلنوالی معلوم کړو، د دې رزلټ کې چې کوم یونټ موږ سره راځي، کومه علاقه راځي، دې ته موږ وایو چې ایریا. نو د ایریا یونټ تاسو خیال وکړئ، ای نه موږ ډینوټ کوو کیپیټل ای نه، یونټ دی سکویر میټر، میټر کا سکویر. دلته ام د پاسه پاور تاسو ګورئ. اصل کې میټر چې دی دا د لینت یونټ دی، لینت خو بیس یونټ دی. چې میټر او میټر دوه سره ضرب کوو نو د میتھمیټکس رولز مطابق بیسز آر سیم د پاور ویل بی ایډډ. نو الجبرې کې دا څیزونه موږ ویلي چې څنګه موږ د دوه کوانټیټیز بیسز ملټیپلای کو، ام ملټیپلای ام، لکه څنګه مثال په طور باندې دا یو ایریا، دا د دې ایریا معلومه، دا د دې پلنوالی شو، دا د دې اوږدوالی شو، اوږدوالی په میټر کې، اوچتوالی په میټر کې. نو ام ضرب ام چې زه وکړم دې نه به راشي ام سکویر. نو د ام سکویر دا د ایریا یونټ شو. کنسپټ خبره دا ده چې کوم څیز ته زه ته راوستل غواړم هغه دا ده چې ام چې دی دا د بیس یونټ دی، دا بل ام دا هم بیس یونټ دی. چې بیس یونټ کله موږ ملټیپلای کړو دې نه موږ سره د ایریا یونټ جوړ شو. نو دې ته موږ وایو چې ډیرایوډ یونټس. دې نه علاوه ورپسې د موږ سره والیوم کې موږ سره لمبای، چوړای، منچای درې څیزونه نوټ کړو. لکه څنګه دا د دې اوږدوالی شو، دا د دې پلنوالی شو، ورسره د دې اوچتوالی، چې درې واړه څیزونه موږ کمپیر کړو، ناپ کړو. نو دا هم چونکې لینت دی، اوږدوالی هم لینت دی، پلنوالی هم لینت دی، اوچتوالی هم لینت دی، چې دا درې څیزونه موږ ملټیپلای کړو د دې یونټ خو ام دی، میټر دی. نو میټر ضربې میټر ضربې میټر، لکه موږ دلته تاسو ته ولیکو میټر ضربې میټر ضربې میټر. نو 3m راغلو چې کله 3m موږ سره راشي پاور به جمع شي، پاور 3m پاور یعنی m کی پاور 3 چې دې ته موږ په فزکس کې داسې وایي کیوبیک میټر، کیوب 3 ته وایي کیوبیک میټر. دا موږ سره د والیوم یونټ شو. نو دا هم د لینت نه راوتی دی د دې یونټ. نو څنګه داسې د لینت نه راوتی دی، لینت بیس یونټ دی او د دې یونټ چې کوم دی دا ډیرایو یونټ شو. دغه شان مخکې راځه سپیډ او ویلاسټي. سپیډ او ویلاسټي، سپیډ موږ وینو ډینوټ کو په بیسس کې، یونټ دی میټر پر سیکنډ. خیال کوه دی هو میټر د اوږدوالي یونټ دی چې موږ دې نه مخکې ډسکس کړی دی، بیس فزیکل کوانټیټي سره تعلق لري. سیکنډ بیس فزیکل کوانټیټي سره تعلق لري. د ټایم یونټ دی چې کله موږ دا یونټ د ویلاسټي یا د سپیډ میټر او د سیکنډ نه جوړ کو، د بیس یونټونو مو جوړ کو، نو دغه یونټ ډیرایو یونټ شو. دلته پورې کلیر شوه. لکه څنګه تاسو 0 to 9 چې کوم هندسې دا بیس هندسې شوې دي، نو څومره هندسې ته جوړی 110 111 112 چې څومره هم ته جوړی، نو دې 0 نه تر 9 پورې هندسې وادي کې شامل وي. نو هغه بیس دای ډیرایو. دغه شان په فزکس کې چې څومره هم یونټ موږ جوړو دا به د دې 7 یونټونه جوړي چې کوم بیس 7 یونټ دي. نو دې سره موږ سره ډینسټي دا ډینسټي ته خیال کوه. ډینسټي رو نه ډینوټ کېږي، د پی شان چې سمبل دی دې ته رو وایي. رو
د دې یونټ دی کیلوګرام پر کیوبیک میټر. کیلوګرام تاسو ته پته کیلوګرام د څه یونټ دی؟ دا د ماس یونټ دی کېجی، او کېجی تاسو ته پته چې دا بیس فزیکل کوانټیټي ده. میټر کیوب اوس مونږ وایو د والیوم یونټ دی میټر کیوب. نو ماس ډیوایډ بای والیوم، د ماس یونټ ډیوایډ بای والیوم یونټ، دې نه موږ سره یو نوی یونټ جوړ شو د ډینسټي دپاره چې هغې ته موږ وایو چې ډیرایوډ یونټ. دې نه نور راشه فورس لپاره. فورس په دې کې یو ټیکنیکل خبره دا ده چې فورس موږ اف نه ډینوټ کوو، یونټ نیوټن دی، او نیوټن موږ ان نه ډینوټ کوو. خو ان اصل کې څه نه جوړ دی؟ کېجی میټر پر سیکنډ. مطلب دا دی چې ماس او میټر او هغې ډیویژن نه پس سیکنډ، دا نوی یونټ چې موږ سره جوړ شو دا موږ سره دی ډیرایو یونټ. نو دا مختصر غوندې ډسکشن و د ډیرایو یونټس په باره کې. دې نه علاوه ډېر نور بلا یونټ دي، خو ما د ویډیو د لنډوالي د وجې نه دا دلته پورې ډسکس کړی دی. که دې ریلیټډ ستاسو څه تپوس پوښتنې نو ما نه تپوس کولی شئ، او دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ نور ملګرو سره هم چې د دې فایده هغې هم اوچته کړي. ډېره زیاته مننه، په لوی الله مو سپارم.